وات شروع شوي وو. تاسو دا وپېژندل چې دوه مفرد یا درې مفرد دوه یا دوه زیات مفرد چې جمع شي د هغې نه مرکب جوړ شي. بیا تاسو دا وپېژندل چې مرکب یو هغه دی چې تا ته خبر حاصل شي، فایده حاصله شي، هغه ته جمله هم ویلی شي، مرکب مفید ورته ویلی. یو داسې مرکب دی چې په هغې کې تا ته فایده حاصله نه شي، دوه مفرد یا دوه نه زیات مفرد سره جمع شي خو تا ته فایده در نه کړي، هغې ته مرکب ناقص ویلی شي. بیا مرکب ناقص یا غیر مفید چې کوم دی هغه مونږ وایو په څلورو اقسامو کې. پرون مونږ یو قسم ویلی و چې هغه مرکب توصیفي. مرکب توصیفي هغه دی چې یو اسم د بل لپاره وصف وي خو دا صفت موصوف کم چې صفت شوی هغه ته موصوف ویلی شي. دا صفت او موصوف دا په څلورو خبرو کې سره مطابقت لري. څلورو خبرې بار بار مونږ وایو. څلور خبرې څه شي دي؟ وسعت په لحاظ سره، معرفه او نکره، د جنس په لحاظ سره به یو شی وي، د عدد په لحاظ به یو شی وي، د اعراب په لحاظ به یو شی. د څلورو خبرو کې مطابقت. د څلورو خبرې تاسو یاد ساتئ او هغه شپږ اوازونه چې دي د مثنا او د جمع هغه یاد ساتئ، هغه تاسو ته بار بار په کار راځي. اوس وایي مرکب اضافي. مرکب اضافي هغه ده چې یو چې کم از کم دوه داسې اسما سره جمع شي، دوه یا زیات، چې یو اسم ته په بل اسم باندې نسبت ورکړل شي. اول مونږ ویلو مرکب توصیفي کې چې یو اسم د بل اسم د پر صفت وکړي، دلته وایي د یو اسم بل ته نسبت ورکړي. لکه د زید کتاب، د زید کتاب، زید اسم دی، کتاب هم اسم دی، صحیح دی. د کتاب ته په زید باندې نسبت ورکړی شوی دی، صحیح دی. د کتاب نسبت د زید سره دی. چې د یو اسم نسبت وشي د بل اسم ته نو دې ته ویلی شي مرکب اضافي. او چې کوم اسم ته نسبت ورکوي هغې ته به مضاف وي. ښه، مونږ کتاب ته نسبت ورکوو که نه چې زید سره نسبت جوړ شي، نو کتاب ته مضاف ویلی شي. او زیدن دې ته چې مضاف الیه ویلی شي. چې کم اسم ته نسبت ورکوي هغه ته څه ویلی شي؟ مضاف ویلی شي. چې کم اسم ته نسبت ورکوي چې دې ته د زید نسبت وشي، نو هغه اسم مثلا کتاب ته نسبت ورکوي چې کتاب نسبت د اسم زید سره پیدا شي، نو کتاب ته نسبت ورکوي که نه، نسبت ضرورت کتاب ته دی که نه، نو دغه کتاب ته مضاف ویلی شي. دغه اسم ته چې ته نسبت ورکوي که نه، نسبت ورته ضرورت دې ته ویلی شي مضاف. او چې کم اسم باندې نسبت ورکوي، چې کم اسم باندې ته ښکلا ورکوي، پېژنګلو ورکوي، نسبت ورکوي، مثلا زید باندې، نو هغې ته مضاف الیه ویلی شي. یاد به یې که نه؟ اوس چې مونږ مضاف مضاف الیه ترجمه کوو هغه به الټا کوو په اردو کې، پوه شي، په الټا به کوو. لکه چې ترجمه یې کوو که نه، لکه کتاب و زیدن، د کتاب و مضاف دی ځکه چې د دې نسبت مونږ زید ته ورکړی، چې زید سره نسبت جوړ شو نو کتاب مونږ وپېژندو. نو کتاب مضاف دی، زیدن یې څه شی دی؟ مضاف الیه دی. کتاب و زیدن، نو چې ترجمه چې مونږ کوو نو کتاب ترجمه به اول نه کوو، اول به د زید ترجمه کوو. نو اول به راولو زید کا، زید کی کتاب، صحیح ده. زید کی کتاب، اگر چې پکار خدا و چې کتاب اول مونږ کتاب ترجمه کوو، لیکن مضاف مضاف الیه کې به ترجمه اول د شي کوو، د مضاف نه الټا به کوو. یاد به درته مضاف مرکب اضافي به جوړیږي څنګه، دا قاعده هم ځان سره یاد ساته. مضاف د پر قواعد دادي، د مضاف ته پر مضاف کم یو ده چې شته نسبت ورکوي. دا اول اسم چې ده دا مضاف دی، د دویم مضاف الیه دی. د مضاف چې کم وي که نه په دې باندې ال نه داخلیږي، ال پې نه داخلیږي، داسې نه شي ویلی شي.
الکتاب زیدن ال په نه داخلي ال سره معرفه کیږي کنه چې کله د مضاف چاته نسبت ورکو مضاف الیه سره د نسبت ولګنو خود به خود دا معرفه شو کنه نو ال په نه داخلي ها او د اعراب چې کمی کنه دا به درانه نوي دا سپک اعراب ورکه ها اعراب به سپک ورکه درانه نه به ورکه د اعراب چې سپک ورکه درانه نه ورکه دي طریقه څه ده طریقه دا چې تنوین درون وی کنه تنوین کتابون باندې تنوین راغلی تنوین به ته اخوا کې پیش په کتابو ما ویش اعراب په حل کرزي سپک پر ازي سپکولو د پر دادي چې تنوین پر غلې تنوین با وغورځي بل واوره چې اوس تسنیه یو مصنع اسم دی لکه کتابانه مصنع دي کن نو دا به مونږ څنګه سپکو دینه به د بوج څنګه کوزو چې سپکی کو دا اسم ځکه مونږ وی چې مضاف په اعراب په لحاظ سره هلکا وي نو دا به څنګه کوته رته وخه کتابانه د الف نون به ته وغورځو دا به جیب ته واچو الف نون چې جیب ته واچو نو څه شو پاتې کتابه به پاتې کتابانه نه بس شي جوړ شي کتابه دا غمونږ ویل چې مضاف له اعراب چې کم دی دا به هلکا وي نو چې دینا ان لره کې کتابانه الف نون تلره کې نو څه شو پاتې شي کتابه به پاتې شي څه شو پاتې شي کتابه الف نون متلره کتابه ها نو د اخر کې نون بتلره کې او ٹھیک ته الف پنل کې نون بتلره حمزه و پاتې شي کتابه الف په پاتې شي کتابه نو د کتابانه چې زید ته مضاف کو څه به جوړ شي کتابانه زیدین به جوړ شي ها نه څه به نون بتلره کتابه زیدین بش کتابه زید نو کتابه زیدین چې راشي نو پوښ چې دا اول اسم چې کم دی دا مضاف ته ځکه چې نون ته اخیری لره شوی دا رنګ په جمع کې لکه جمع کې هم اون आवाज وی نون پکې وی کنه د جمع ولا نون بل لره کې بنون دی کنه بنونا دینه بدا نون لره کې نو بنو زیدن بنو اسماعیل صحیح ده قرآن پاک کې راغلی کنه بنو اسماعیل بنو اسماعیل بنی اسرائیل ٹھیک ده بنونا دا نون لره کوي کنه چې جمع کم د جمع نون د ابل لره کوي وس واوره دا بنون چې کم د بنون د نسب حالات څه شي دي اینا ور سره وکنه اینا اینا او په اخر کې جر حالات کې شو اینا نون چې لره کې نو شو بشي ای بشي بنونه بنی جوړ شي بنی اسرائیل شتا کنه دا حالت جر کې بنی اسرائیل اصل کې بنو اسرائیل دی قرآن پاک کې بنی اسرائیل هم راغلی دا جر حالت کې راغلی جمع خو مضاف ته نو ځکه بنی اسرائیل ته جوړ صحیح شو مضاف الیه به همیشه شوی مجرور وي د مجرورات آسان دي مجرورات یو مضاف الیه به همیشه مجرور وي یو چې جر په داخل شي پیسې مجرورات آسان دي مرفوعات دوا درې دي خو لیکن منصوبات زیات تیا په اخر کې وي منصوبات ز کول غوړ مجرورات خطا وي کنه چې جر په داخل شي هغه مجرور یا چې مضاف الیه وي هغه مجرور وي وسو مضاف چې مرکب اضافي کې دا مضاف چې دا به معرفه یو او کنه کیرای معرفه وي کنه کیرا وي دا غته ګوره دا مضاف الیه ته ګوره مضاف الیه ته چې قتل شي هغه مطابق او فیصله کوي صحیح دی وس تاسو د الله کا گھر دا اردو ترجمه دا الله کا گھر روح الله سے
الله کا گر دا د مرکب اضافي ترجمه ده. الله کا گر دا بس د ترجمه عربی کې وکړه. بیت الله الله د اخر کې وي ځکه چې د ترجمه ولټا راځي. بیت اول کو بیت الله الله کی کتاب کتاب الله اینی ترجمه د ولټا کړل. عربی کې عربی نه چې اردو ته اړوي یا اردو نه عربي ته اړوي مرکب اضافي ترجمه به ولټا کوي. الله کا رسول تو ہے رسول الله ہو وہ پورا ہوا رسول اللہ ہو رسول اللہ ہے. مرکب مضاف الیہ به ہمیشہ مجرور وي. جمعہ کا دن زر زر ہوا یوم الجمعۃ فجر کی نماز صلاۃ الفجر. اوس لږه ګران پوښتنه ده کوم. لڑکی کی دو کتابیں یو لڑکا یو د ګورو خیال وکړه لڑکی ته نسبت شه مضاف الیه شو. دو کتابیں چې کم دي دا غدي دا مضاف ته نون خو تلره کنه کتاب الولد کتاب الولد ولد خو یو ده کنه کتاب الولد کتاب الالف سره اوچت شته ښه کتاب دا الف سره اوچت په دې پیژنې شدت تسنی په ویلو خو نه پیژنې خو الف په سره اوچ لیکلو کې پته لګي چې کتاب ولد کتاب الولد. مسجد کے دروازے خدے کی مسجد مضاف ته که مضاف الیه دی او مسجد یو دی کنه دروازې ډیری نه دلته خو نون ور سره نشته ابواب دي کنه جمع مکسر ده ابواب المسجد. ها مرکب اشاری هم وای اشاری دا آسان دی. مرکب اشاری ور پسې وای اشاری هغه دی چې یو اسم بلتا اشاره وکړي د کم اشاره وکړي د اسم اشاره ویل شي چاته چې اشاره وشي هغه ته مشار الیه یعنی مشار الیه هغه طرف ته اشاره شوی. یاد به درته په انګلیش کې په اردو کې هم دغه الفاظ استعمال. انګلیش کې وای دیٹ دس اردو کې یہ وہ وغیرہ ښه مثلا په اردو کې یہ کتاب وہ کرسی یہ لڑکے وہ لڑکیاں وغیرہ ښه او ترجمه چې کوي په دا بول ټکوي نه لکه څنګه چې مرکب دی هسې به ترجمه کوي. پهلا به د اسم اشاره ترجمه کوي بیا به مشار الیه دې کې الټا کول نشته. لکه مرکب اضافي کې به ترجمه الټا کوي د مرکب اشاري کې به الټا ترجمه نه کوي. او ټول اسماء اشاره چې دي معرفه دي دا خو مخکې مونږ ویلي که دا واحد او جمع ولا اسماء اشاره چې کم دي کنه دا مبني دي. ترجمه به چې څنګه اردو کې کیږي داسې په عربی کې کیږي ښه. مطابقت په مرکب توصیفي په شان مطابقت په لري سره ښه په څلورو خبرو کې مطابقت لري ښه. اوس اول څو مثالونه پیش کو نه یو قاعده یاد کړئ غیر عاقل جمع د پر به اشاره واحد مؤنث استعمالي. دا واحد مؤنث الته کې په مرکب توصیفي کې استعمال شوی. مرکب توصیفي کې موږ دا ویلو چې غیر عاقل جمع د پر به واحد مؤنث صفت راځي دا سم ویلو کنه. نو دلته هم وایي چې غیر عاقل جمع د پر به اشاره واحد مؤنث راځي. سلونه بیا مونږ وایو ښه ټیک ته. اوس دغه اشاره یو بل قاعده په اخر کې وایي چې یاد به ښه خدا اشاره به یادول غواړي دا بدلته کې د بورډ باندې ولیکل شي دنه به تصویر وبسه یا به دا غش شی به ولګي ور سره ښه. اوس وګوره واحد د اشاره هم شته د قریب د پره چې نروي واحد وي هغه د پر اشاره حاضر ده چې نږدې وي او خزوي یواوی هغه د پر هذه دي هذه چې لری وي مذکر وي هغه د پر ذالک او چې خزوي او لری هغه د پر تلک. یاد شو چې جمع وي او نږدې وي او ډیر وي نر هم هغه د پر هاولای او چې لری وي هغه د پر اولایکا ټیک شو دا خو یاد شو کنه. اوس دغه هاذا چې نږدې وي مذکر وي د درې حالتونه دي
صحیح ده. په چې مثناوي چې دوا کسانی مثناوي او نږدې وي نو حالت رفع چې د هذانه حالت نصب او جر هذین انه عین غا وزن هذانه هذین مؤنث ته پر هاتانه هاتین هذه نه هاتانه جوړ شول خو او ذالک کې مؤنث ته پر مذکر د پر ذالک او د حالت رفع کې مثنا د پر ذانک او مثنا حالت نصب او جر د پر ذینک مؤنث د پر تلک او مؤنث مثنا د پر تانک او تینک دا به یادول غواړي خبره واوره تلک او ذالک د کاف چې اخر کې راغلی دی دې قاعده یاد کړئ ښه تلک او ذالک د کاف پکې راغلی کنه دا چې کله اشاره کوي نو نه د اشاره چې کوي بعید د پر دی کنه ذالک نو ذالک چې اشاره کوي یو کس ته پر وي خو که دوه کسانو د پر کوي د کاف په ور سره بدلیږي چې دوه کسانو د پر کوي نو ذالک نه بس شي کوما ذالک کوما کا کوما کوم دا مخکې روان دي دا ګرځه کوم ذالک کوم دا بور سره بدلی دا سه تلکا تلکم تلکما تلکم دا به روان دي او خزي د پر ذالک کوم بني ذالک کنا دا گردان بم یدول غوړي مخکې براش یدول نه غوړي قاعده دغه مطابق به جوړ کو صحیح دی د مخکې روان خو تاسو اوس په عربی کې د دې ترجمه وکړئ یہ آدمی نږدې هم دی سړی هم دی هذا رجل وہ لڑکا وہ ذالک تلک مؤنث پر ذالک ولد د کم مشق تا کنه کتاب کې دا مشق حلق یاد به ترتا نن مونږ مرکب اشاری او مرکب اضافي وې پاتې کم مرکب شو جری به وې خو د مرکب اضافي یو بل مرکب اضافي دی چې هغه ته